السلام علیکم او ستړی مشه زه عمر خان یم او دا وخت خپل علاقه چارسده تورنګزی کې موجود یم. اصل کې دا ویډیو ما ډېر مخکې کول پکارو ځکه چې کوم چینل باندې چې تاسو دا ویډیوګانې ګورئ نو ما لاول پکارو چې ما لاول په چینل باندې دا ویډیو ورچولې و تعارفي ویډیو. او بل دا خبره چې زما تعلق د چارسده تورنګزی سره دی او داسې علاقې یو الحمدلله چې هغه علاقې سره د حاجي صاحب تورنګزی غونتی شخصیت هغه علاقې سره تعلق ساتي. حاجي صاحب تورنګزی یو ډېر لوی ستر شخصیت زمونږ په ځمکه باندې تېر شوی دی چې د هغه د فرنګي خلاف ډېر لوی جهاد کړی دی، ډېر لوی اواز هغه اوچت کړو. خو بدقسمتي دا وه چې د اشنغر خلکو هغه سره لاس ورنه کړو او بیا لاړو ممندو ته. بیا د ممندو خلکو هغه سره اوږه په اوږه ودرېدل، په ډېرو جهادونو کې هغه سره حصه واخیسته. نن هم حاجي صاحب تورنګزی چې کوم دی نو هغه په لکړو کې دفن دی. انشاءالله دا مېرمان دی تللی نه یم چېرته، خو ډېر ژر به انشاءالله چې ځم ممندو ته هغه ځای به تاسو ته درښایم، د هغه مزار به درښایم چې هغه مزار یې څنګه انداز کې جوړ کړی دی ورله هغوی. بیا بله خبره ده چې هلته کې هغه په امسا باندې په کونټۍ باندې هغه کونټۍ ځمکې له راویشتې وه، په هغې باندې چینه راوتې وه. انشاءالله هغه چینه به هم درته درښایم، خو چې کله هم ځم انشاءالله هغه پوره ولاګ هغه پوره ویډیو به زه تاسو له جوړوم او تاسو به درښایم او بیا به انشاءالله چې زه هغه په خپل چینل باندې تاسو سره نشر کوم، تاسو سره بیا شریک کوم. نو دا ویډیو ما له ډېره مخکې کول پکارو، خو بس انسان دی، انسان ذهن ته بعضې نیم ټیم بعضې خبر رانشي. تاسو ویل غوښتل یاره تورنګزی د حاجي صاحب تورنګزی علاقه همدا دلته داسې ستر علما پیدا شوي دي الحمدلله چې نن سبا هغې کې اوس نن سبا چې دی لکه د اسمان د ستوري په شانتې ځلیږي او د انور په شانتې هغه مولانا محمد ادریس صاحب دی، دا په تورنګزو کې دی. علامه شمسرق افغاني رحمه الله په تورنګزو کې و، شهزاده مولوي صاحب په تورنګزو کې و. تورنګزو دا د علماو دا ډېر زرخیزه ځمکه ده، دې ډېر ښه علما پیدا کړي، مجاهدین یې پیدا کړي دي الحمدلله. حاجي صاحب تورنګزی یو ډېر لوی ستر مجاهد و چې هغه د انګریز خلاف جهاد وکړو او جهاد کې هغه ممندو کې نن سبا ممندو کې دفن دی په لکړو بابایي صاحب باندې، خو نن سبا هم پرې موږ فخر کوو. حالانکې تورمزوالو وله لاس نه دی ورکړی، خو موږ پرې فخر کوو چې یاره زموږ نیکه دی، لکه موږ ټول وایو زموږ تورمزوال وایي دا زموږ نیکه دی. خو ډېر مجاهد سړی و او بس بس دغه یو څو خبر مې تاسو سره رسول وغوښتل. انشاءالله د ځان متعلق د لا وختن په وختن باندې به ځان متعلق خامخا زه څه ناڅه خبرې تاسو سره شریک کوم او دا خبره په اخره کې کوم چې الحمدلله زه دارالعلوم اداره الحدیث تورنګزی کې په درجه سادسه کې په 6مه درجه کې زه الحمدلله سبقونه وایم. او بس دغه یو څو خبرې مې تاسو سره رسول وغوښتل. باقي چې چا سوالي د چا څه اشکالي نو هغه ماته په کمنټس کې ویلی شي، زه بیا د هغې جواب انشاءالله کو د ویډیو په ذریعه نی نو د کمنټ په ریپلای په ذریعه باندې به انشاءالله ورکوم. او ناست شو بادره کې او نور په پریوتورې نو اخر کې د نور دغه درخیمه د جلک درخیم چې د نور د پریوتو ډېره ښکلې نظاره ده. دا ګیر چاپېر دا ټوله ادیره ده، ناست په ادیره کې به او دا اوس نور په پریوتو دی، بس ماښامي زیړی دی او نور په زیړېدو دی. بس ماښام مونځ هم ټیم ورنږدې دی نو بس مونږ به هم ځو مانځه دپاره به پاسوس تیاری به کوو. بس همدې سره عمر خان زه اخلم تاسو نه اجازت، تاسو چېرته هم اوسئ خوشحاله اوسئ، د لوی الله په امان.